السلام علیکم. یره وخت یې راسې په دې فیسبوک باندې یوه خبره ډېره زیاته په ګردش کې ده چې یو ماشوم پیدا شو، څوک وایي کوریا کې پیدا شو، څوک وایي جنګۍ کې پیدا شو، څوک وایي ناوګۍ کې دی، څوک وایي امبېله کې پیدا شو. یو میسج پکې راته راغی چې سوات نیګولۍ کې پیدا شو. یوه ګنټه ژوندی و، صرف دا یو خبره یې وکړه چې بس څوک وایي چې سره چای وڅښئ نو دا د کرونا علاج دی، څوک وایي چې شنه چای ویې چې شنه چای وڅښئ نو دا د کرونا علاج دی. وخت یې راسې په دې سوشل میډیا خاص کر په دې فیسبوک باندې بس همدغه سرې پیالې کړنګېږي را کړنګېږي او هر یو د چای نه ګوټونه کوي. ډېرو کسانو پکې ټلیفونونه هم راته وکړو چې یاره دا رښتیا دی او که نه، دا څه حساب دی او څه کیسه ده. او په مخه میسیجونه هم را فارورډ کېږي چې بس دا یو میسیج در سره لازمي واوره او بس دا د شنې چای علاج دی او دا دی او دا دی. نو ما ته خو داسې څه خبره نه ښکاري چې داسې وي، خو بس خلک دې په مخه میسیجونه فارورډ کوي. خو چې مسنجر کولاوی نو دغه خبره ده چې فیسبوک ګورې جو د چای نه ګوټونه شروع دي، او چې وټساپ ګروپونه ګورې یا وټساپ باندې میسیجونه ګورې جو همدغه یوه خبره ده. نو داسې څه خبره خو نشته دی، ځکه چې زه بیخي نه دی معلومه او داسې افواګانې ډېرې زیاتې خورېږي. هر کله چې هم داسې څه دغه راشي نو کو ستاسو خیال یا ستاسو یاد نو چې کله ډېر زیات بارانونه شروع شي نو خلک وایي چې یاره فلاني ځای کې یو ماشوم پیدا شو، هغه دا خبره وکړه، یا وایي فلاني ځای کې یو سړي خوب لیدلی دی او هغه دا ویلي چې دا چل وکړئ نو دا مرض او یا دا وبا او یا دا بارانونه به ودرېږي، یا چې د زلزلې ډېرې زیاتې شي، یا داسې بل څه چې ته افت او دغه راشي نو وایي چې فلاني ځای کې چا خوب ولیدو، څوک وایي ماشوم پیدا شو، څوک وایي د قبر نه اوازونه رالو. نو داسې هغه دغه خبرې ما ته ښکاري او دې کې څه دغه نشته دی. بل دا پراپیګنډا هر چا چې مو خوره کړله خو زه یې معلوم نه دی، لکه څوک وایي بس دا ځای یادي دیربالا پورې سوشل میډیا باندې مه وکاته چې بس دا د سرې چای پیالې دي، یو ځای بل ځای خلکو دا پیالې او دغه ورکړي دي. نو ډېرو خلکو خو مذاق اخیستی دی، غوږوي چې مذاق ته د مذاق په توګه یو بل ته لیږي رالیږي شیر کېږي، خو داسې ګپ خبرې دي. او بس د الله نه سوال کوي احتیاطي تدابیرو باندې عمل وکړئ او بس حکومتي چې کوم محکمات دي په هغې باندې عمل وکړئ. سیریس شي دا مسله، ښه سیریس مسله ده او کرونا وایرس چې ډېر زیات مړي ترې وشو، ډېر زیات نقصان یې ټوله دنیا کې وکړو. نو چې د حکومت د غاړې کم احتیاطي تدابیر هغې ویل دي نو په هغې عمل وکړئ، ځکه چې نن هم بونیر کې هغه دي 4 کیسه رپورټ شوي دي، داسې مردان کې داسې نورو ځایونو کې. نو دا خبرې مه دغه کوئ، مذاق مه ګڼئ، لکه مطلب کرونا مذاق نه دی، دا یو وبا ده، یو مرض دی، یو بیماري ده او ډېر زیات نقصان یې وکړو. سنجیده شئ، سوشل میډیا د مذاق دپاره مه استعمالوئ او صحیح دغه پې کوئ. دا به زمونږ او ستاسو د ټولو دپاره فایده وي. مهرباني.